عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بن عبد الله. عن كبشة بن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنهما وكانت عند ابن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن أبا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له وجوها قالت فجاءت هرة تشرب فأسقى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة رضي الله تعالى عنها فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم بالطوافات باو ما جاء في سور الهرته جوٹے بیان کئی چې کومه جوټه پاکه ده او کومه نجسه ده نو پرون د سور القلب ذکر او نن د سور الهره ذکر دی هره پیشو ته ویل کېږي او سور ما تاسو ته وی جوټې ته ویل کېږي پرون مې سور کې خبره کړې ده هرتون دا مفرد دی سو کوئی هرون مذکر دی او هرتون مؤنث دی او دا سینه ده هرتون دا ته د وحدت لپاره دی لفظ مؤنث دی او مطلق یو پیشو ته وایي که مذکر وي که مؤنث وي او هرون د جمع ده کله داسې وي چې تی وجود د تی د مفرد دپاره او چې تی لرې کې جمع ته جوړه شي لکه عصفورتون یوې مرغۍ ته وایي او چې تی دې ته لرې کړه عصفورون دې ته جوړ کړه نو ډېرو مرغو ته وایي د پیشو جوټه دا حدیث ویمه نو بیا پکې یو اختلاف د علماو دی بیا هغه ذکر کوم اسحاق ابن موسی انصاري که ستا خیالي ما تاسو ته ویلي مې کله امام ترمذي وي حدثنا الانصاري هم دی مراد ثقه راوي دی او یوازې ردنه د ټولو شیخ قال حدثنا معن بن عيسى معن ابن عيسى ثقة ثبت قال حدثنا مالك بن انس امام مالك مراد دی عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه دا انصاري دي مدني دي او حافظ بثقة حجة اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحه دي نقل كيدا حميدي دا حميدة سوكتا دي اسحاق مور دا عبد الله دي اسحاق خزده تير وطن حميدة دا چا خزده دي اسحاق مقبوله د حافظ ابن حجر وای ابن حبان هم په ثقاتو کې نقل کړی او دا انصاریه ده د حمیده بنوي دا د عبید ابن رفاعه لور ده د اسحاق دا بیبي انا نقل کی د کبشینا کبشه صحابیه ده ابن حبان لیکلی چې دا صحابیه ده او دا لور ده د کعب ابن مالک مشهور صحابي ده هغه درې کسان چې له تبوک نه پاتې شوي یو پکې دی وکانت او دا د کعب لور ده او لاندې د زوی د ابو قتاده نه وه ابو قتاده مشهور صحابي دی ابو قتاده ربعي نوم دی د هغه د زوی لاندې وه د زوی نوم یې څو عبدالله د هغه لاندې څه د هغه بیبي ده لاندې دا چې تحت الامر للرجال علیهن درجه داغه د زوی لاندې و د زوی نوم عبدالله او د ابو قتاده نوم ما ربعي و د تیر وتم حارث ابن ربعي دي سمې وې حارث ابن ربعي نو ان ابا قتاده د اسخر شو کنه د کبشه د زوی خزرون د اسخر شو نو دی وی ابو قتاده دخل داخل شو عليها په د کبشه باندې لار دی انګور کنه نو قال نه دی قالت کبشه وای فسكبت له وضوءا فتحې د و سره اوبه د اودس ما ورته د اودس اوبه راواړولې په یو لوښي کې د غټ لوښي نه راکوټې لوښي کې نو قالت کبشوي فجاءت هرة یو پیشو راله تشربو دا صفت دا حال دی په حال کون د پیشو که چې اوبه یې څکلې نو چې حال شو په محل د نصب کې شو فاصغى لها الاناء نو مایل که د سخر مې چې ابو قتاده دی لها دی پیشو ته الاناء لوښي دا مفعول به دی حتی شربت لوښي ولې مایل که حتی شربت سهلا چې هغه اوبه په لوښي کې وي نو پیشو پکې سر ور دننه کوي لوښي تنګي سر نشي دننه کولی نو خلک لوښي مایل کړي نو اوبه غاړې ته رانږدې شي نو پیشو یې په اسانه وکړي شربت سهلا قالت کبشتو
کب شوی فرآنی ولید مال رسول الله صلی الله علیه وسلم انظر نظر مې کو الیه د اسخر ته دې کې تقدیر ولګوه نظر تعجبین د تعجب په نظر نو فقال اسخر مې پوه شو د تعجب په نظر باندې پوهېږي اتعجبین یا ابنة اخي رویرې ته تعجب کې رویره خو یې نه وه انګورې وه خو کشرې ته خلک مجازن رویره وایي مسلمانان درونه دي ما وی نعم فقال نو اسخر راته وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال انها لیست بنجس دا پیشو نجسه نه ده دا نجسه نه ده لیست بنجس ای ذات نجاستن ذات نجاستن انما هي من الطوافین علیکم دا د چکر لګونکو ده په تاسو چکر لګئ او الطوافات شک دراوی نه دي چې حضور پاک طوافین ویلی دي او که طوافات ما چې کوم دی او د شکی رستو قال مقدر او یا د او د تنویع دی نو ذکران طوافین دي اناس طوافات شو او سوال کوه چې لیست بنجس نجسه نه ده د دې څه معنی نجسه خدا د ټولو علماو پنید نه نجسه نه ده حرامه ده اکل څه دی حرام نجس دا که وجود اوبو سره ولګي یا مثلا خله اوبو سره ولګي نو بنه نجس کی دا معنی یو حرام او حل او حرمت دی نه خو حرام ده اکل حرام دی لیکن خله پاک ده لاړې پاک ده لاړې نجس نه ده نو اوس علت پیغمبر په خپل ذکر کا مبارک کته وی چې ارکله دا غوخه حرام ده وینه حرام ده نو لاړه د سنه جوړیږي د لحم او د دم نه نو لاړه کم دی نه پاکه شوه نو حضور پاک علت ذکر کا چې علت عموم بلوا د ځان ته نشي بچ کول چکر در باندې لګی څه کله لوښي له ورشي سر له دیکه ورکې ته وغورځئ خوراک ته وکړي سپي نه ځان ساتل اسان دي سپی خلک وتړي په یو ځای کې بل سپی خبره ډېر هوښیار دی هغه تا چې یو پوی کې یو ځای ته نو هغه بیا نه راځي او پیشو نه تړلی شي او نه پکې هغه هوښیارتوب شته دا خو راځي اوبه جوټه کوي هر ځای ګرځي په کوټو ټوپونه وایي کوټو ته راځي د شپې وایي ځان ته نشي ساتلی نو د دې علت د طواف د وجې نه د دې جوټه نجسه نه ده اوس به راشو مولانا صاحب دا خو د حدیث تشریح شوه مسائل مستنبته د تروستو ویم خو اول د دلته تاسو ته یو خبره کوم اوزاعي وی سؤر د پیشو نجس دی څه مې وی اوزاعي وی سؤر د پیشو څه دی نجس دی او د هغه دلیل دا دی چې حدیث ته رسول الله مبارک دی السنور سبعون سنور نه پیشو اخلي السنور سبعون او سبع جوټه نجسه ده زه ته جواب کومه زیلعی دا حدیث راوړی دی السنور سبعون او دا هغه ورته ضعیف ویلی دی چې دا حدیث ضعیف دی زه به درته ویم چې دی عیسی ابن مسیب راوي دی مخکې هم درته ما ویلي چې عیسی ابن مسیب ضعیف دی دی کې عیسی زیلعی دی حدیث ته چې السنور سبعون ضعیف ویلی دی ځکه راوي پکې عیسی ابن مسیب دی هغه ضعیف دی او کته وی چې غوښه او دم او لحم نجس دی لاړه د هغې نه مولده ده نو ما ووی چې دا مونږ ورته جوټې ته پاکه وایو په څه نسبت ورته وایو د علت د طواف د وجې نه عموم بلوا ده ځان ته نشي ساتلی لکه د هغې ما سره ډېر مثالونه دي کومه مثالونه دي چې کم ساس کینري د متیازو راځي جامه دله نه پلیته وجود نه پلیته حالانکه خو هم نجس دی عموم بلوا ده یا لکه مثلا کټمل دنه وینه وسکي دا خو د مې مسبوطه ته کټمل مات که څونه وینه بیږي لیکن مولانا صاحب په دې باندې اودس نه ماتېږي یا ماشي دنه وینه وسکي اودس نه ماتېږي عموم بلوا ده یا ماشي او دا مچان په نجاست کینې او راشي ستا په وجود باندې کینې عموم بلوا ده یا په چقړو کې جومات ته د یو ساس کېدله رالل عموم بلوا ده ما جعل علیکم فی الدین من حرج لا یکلف الله نفسا الا وسعها یا چې درهم مقدار نه نجاست کمی او ته استنجا بالحجر والمدر وکې نو دا خو تقلیل د نجاست شو نجاست خو پوره زایل نه شو لیکن مونځ پکې کولی شي دا ما درته یو مثال نه شلګونه نور هم دله در کولی شم
د عموم بلوا د وجې نه. چا د وجې نه؟ د عموم بلوا د وجې نه. نو اوزاعي نجس وی السنور سبع، خو ما وی عیسی ابن مسیب پکې راوي د زیلعي لیکلی دی او هغه ضعیف دی. دویم دا چې سنور اطلاق په پیشو کېږي، موږ انکار بالکل نه کوو، خبره درسته ده. خو سنور په پیشو مجازن اطلاق کېږي، سنور خو نولی ته وایي. نو منم انکار نه کوم السنور سبع، بالکل بالکل حدیث کې راځي اطلاق د سنور، ما ته حواله نه ونړی، اطلاق د سنور په پیشو کېږي، بالکل کېږي. لیکن مجازي اطلاق حقیقتا پیشو ته هر او هر وي، سنور څه ته ویل کېږي؟ نولی، غټ غټ نولی په دې پټو کې، اخو دې سبع. ولې؟ ځکه چې هغه په خپلو خلو سره په انیاب سره چرګان خوري، ماران خوري، بتې خوري، غټ غټ سیزونه په ښکار کوي. نو دوه جواب مې وکړل او د عقلي نه مې درته جواب وکړ. اوس به راشو مولانا صاحب بلې خبرې له دې به تېره منځه وباسو. اوزاعي ائمه ثلاثه امام احمد، شافعي او مالک او زمونږ ابو یوسف ورسره ملګری دی. هغې درې واړی چې جوټه د سپي بالکل طاهره ده، پاکه ده. ما څه ووې درته؟ اواز کم راځي که پوره راځي؟ خو یې پوره دی. نو چې لږې تیز هم بیا هغه هم جوړېږي. ائمه ثلاثه امام مالک، شافعي، احمد او زمون امام ابو یوسف په سره ملګری دی. درې واړی چې جوټه د پیشو پاکه ده، کراهیت هم پکې نشته. او زمون طرفین څه وایي؟ امام ابي حنیفه او امام محمد صاحب هغې وایي جوټه د پیشو طاهره ده خو مکروهه ده، دوی ورته مکروهه وایي، داسې به ووایم. بیا زمونږ د مسلک طحاوي ځان له تخریج کړی د مسایلو او کرخي ځان له کړی دی. نو د کرخي په تخریج کې مکروهه تنزیهي ده او د طحاوي په تخریج کې مکروهه تحریمي ده، او مفتابهي قول د کرخي دی. ګوره طحاوي څه ته ګوري؟ لحم ته ګوري، لحم حرام دی، نور به پې پوه کړی. او کرخي څه ته ګوري؟ علت د طواف ته ګوري. نو زمونږ د فقه مسائل کرخي چې کم ذکر کړي دی هغه ورته مکروهه تنزیهي، او کم مسائل چې طحاوي ذکر کړي دی هغه ورته مکروهه تحریمي وایي. لیکن تخریج د کرخي علما بهتر ګڼي. زه به داسې ویم، ابن الهمام ډېره ښکلې فیصله کړې ده، وی جوټه د پیشو نجسه ده اصلا، څه مې وی؟ په اعتبار د اصل چې غوښه او دم نجس دي، لیکن مکروه ده به اعتبار عموم البلوا، د عموم بلوا د وجې نه کراهیت پکې راغی. خلاصه شو. نو دا حدیث مولانا صاحب څه حجت نه دی علی ابي حنیفه رحمه الله، ځکه مونږ هم وایو چې نجسه نه ده، لیست بنجس نه ده، لیست بذات نجس. خو زما دلیل پرون هم تیر شو. پرون کم دی تیر شو؟ وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة، هغې نه کراهیت تنزیهي معلومېږي. تسلیس یې پکې ونه وی. ولې نجاساتو کې تسلیس دا خو نجسه نه شویه، علت د طواف دی پکې. اذا ولغت او که ته سوال وکړي چې په ډېرو روایاتو کې اذا ولغت فيه الهرة غسل مرة نشته، ما څه جواب درته کړی و یاد دی؟ مې دا څه اضطراب او تعارض د جوړېږي. دا خو چې یو جمله یو راوي ذکر کړي او هغه جمله بل راوي ذکر نه کړي او د دواړو منځ کې تعارض جوړېږي، نو بیا د ثقاتو او د اکثرو هغې له به زه ترجیح ورکوم، هغې ته به معروف ویم، د ثقه هغې ته به شاذ ویم. لیکن چې کله تعارض نه جوړېږي، اضطراب نه جوړېږي، نو زیادت د ثقه بیا حجت وي. نو زما یو دلیل پرون تیر شو او د مرتن پرون مې ویلو، مې سبا به ذکر درته وکړم، دا دی راغی. ولې؟ نو دې نه مونږ کراهیت معلوموم. که تسلیس پکې وي بیا به ما کراهیت نو معلوم کړی، بیا به ورته ما نجسه وي.
زما دویم دلیل په طحاوي کې د ابو هريره نه دی ولیکا په طحاوي کې د ابو هريره نه دی الفاظ یې سدي ولیکن دا موقوف دی ښه مرفوع نه دی طهور اناء احدکم سموي طهور دلیل د څه خبره ده چې دا نجس طهور اناء احدکم اذا ولغ فيه الهر ان يغسل مرة او مرتين طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الهر سموي طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الهر ان يغسل مرة او مرتين ګوره نو ته لکه طهور نه بیا نجاست معلومیږي نه حضور پاک مرتين او مرتين لفظ وي مرتين او مرتين نو معلومیږي دا چې پورا نجس نه لګني 3 مرات وي او دویم دا چې هغه حدیث تم ګورم او دین نه تم ګورم نو ځکه د کراهیت معلومه ما خلا کته دا موقوف ته نو مولانا موقوف په حکم د چا کی وی د مرفوع کې کله چې عقل او ریل په دخل نوي او راوی معروف په اخذ د اهل کتابونه نوي بس دا دې کې مباحث او تیر شو اوس براشو مسائل مستنبطونه یو مسله دا معلومه چې کبشا د کعب ابن مالک لوروا او د ابو قتاده انګوروا دویم څه سخر تلیشي انګور کا سخر کې انګور کا راځي نو بالکل تلیشي دا د دویمه مسله معلومه شي دریم انګور خدمت د سخر کاول دا دی وبد او د څه وتراوانه انګور د سخر خدمت کاول دا دی بل مسله معلومه شي اواز تیز راځي نو کله وی تیز راځي او کله وی ورو انګور د سخر خدمت کولی کې دا ته بل مسله معلومه شي درې رحم په حیواناتو دا دې ګوره څونه رحم یې پیو کو زری وته وبره وانه ولې دا د نبوت اخلاق دي بل یو انګور ترویرا وایل دا ته بل معلومه شو انګور ترویرا وایل اباحت دسور الهرت معلوم شو اباحت دچا دسور الهر او شپږم حکم د عموم بدلوا د وجه نه بدلیږي حکم بدلیږي د چا د وجه نه عموم بلوا د وجه نه بل الدين يسر لا حرج في الدين تیر شو کنه الدين يسر تیر شوی بخاری کې لا حرج في الدين دار مدار د حکم په علت وی علت ارتوخو بل خپل ریب پرې دی په حدیث باندې ریب پرې دی په چا باندې په حدیث ته حدیث ته وجه ریخ وې دا ده چې دا خو نجس لري شي نو ترک دره بالحدیث ریبنا دی د حدیث په مقابله او بل دا حکم متعدی کم هر هغه سیستا چې کم نه حرج ځان ته نشي ساتل البته زمون فقهاو لیدلي دي کچري پیشو دی اولیدله چې خولې د وینو سره ده یا مګه خوړې ده یا بل شي او بیا لوخي جوټه کو د دې عارض د وجنه ده خو همیشه نه عارض وي نو بیا هغه لوخي نجس شو هغه وبم نجس شوی اما شروب نجس شو وفي الباب عن عائشة دا عائشة صديقي رواية بابو داود كده او دا ابو هريرة رواية بدار قطن كده قال ابو إسحاق هذا حديث حسن صحيح وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم لك شافعي وأحمد وإسحاق مالك بكي ولي نشتا مولانا سبتاسو تما يو خبر ما وکړی دخو هغه دما غالبا یې رشوي نه مې راکړي هغه عدم ذکر ترمذی اسم ابي حنیفه رحمه الله یادو ساته بعض حضرات وی دې سره ورانه ده دوسه خبره چروانه ده یو خدا چې د دو سره ست جګړه چې وسره روانه ده کته فقهي مسائلو کې مخالفت نو دې خو شافعي المسلک دي فقهي مسائلو کې هم مالک مخالف فقهي مسائلو کې خو اسحاق مخالف دی نه وای فقهي مسائلو کې خو نو ډېر مخالفین شته او دویمه دا ده دویمه
واوره چې یو سړی د چا مخالفي نو بیا نوم ذکر کوي رد پې کوي بیا نوم ذکر کوي څه کوي بیا لکه رد پې کوي نو ده خو چې د امام صاحب نوم ذکر نه که ردن چې رد یې پې کړی او خیر القرون کې امام مسلم صاحب په مقدمه کې د مسلم کې په امام بخاري اگر چې دا زما رای نه ده دا زما رای نه ده خلق وایي چې دا په امام بخاري ردونه کوي په دې مسلم په مقدمه کې زما رای دا نه ده دی په خپلو معاصرینو رد کوي بعض المعاصرین ٹھیک ته په بعض معاصرینو کې چې په چا رد کوي کیدای شي دغه مسله کې امام بخاري د مخالفو په هغه هم رد کوي استاد دی نو قانون خدا دی چې خلک د استاد چې رد کوي نو په داسې طریقه کوي امام بخاري دلته بعض الناس کې برازي رد به کوي وروسته به راشي بعض علما دلته مو وي دا په امام ابو حنیفه رد کوي زه به یې ثابتوم چې په هغه رد نه دی زه به یې ثابت کړم درته چې د هغه مسلک دا نه دی چې دا دې څه وایي په امام ابو حنیفه رد نه دی بعضو الناس سره لیکن بیا هم خلک چې چا سره نه لګي نو بیا د هغه نوم نه اخلي خو رد خو پې کوي که نه په بعضو الناس وغیره نو چېرته دی په دې ټوله ترمذي کې تا ولیدل چې دی پې رد کړی ولې ورسره ورانه څه چل شو جګړه وه پټۍ تېنې ولې سیاسي روانه وه کوټونو ته یو بل ته مقابله کې ولاړو که څه مسله وه کوم ځای نه روانه راله دا فضول خبرې دي نه سلفو لیکلي دي نه مشرانو لیکلي دي در حقیقت اصل وجه نوم یې ولې نه علي اصل وجه درته ښیم اصل وجه دا دی خو د امام ابو حنیفه شاګرد شاګردانو شاګرد دی د امام بخاري شاګرد امام ترمذي او امام بخاري د مکی ابن ابراهیم شاګرد مکی ابن ابراهیم د امام ابو حنیفه شاګرد دی کوم نه اعتبار وباس دی د امام شافعي شاګرد دی امام ترمذي امام شافعي د امام محمد شاګرد دی امام محمد صاحب د چا شاګرد دی وایه او د امام شافعي هم بذات شاګرد نه بالواسطه شاګرد دی دا خو په ډېرو اساریدو امام ابو حنیفه نه قطعا نه که دا بار شي در حقیقت په کتاب العلل کې به دی یو خبره کوي په هغې زه تاسو پوه کړم دی د هغې ائمو نومونه اخلي چې په یو مسله کې هغې ائمو ته د هغې ائمو اقوال دته په صحیح سند رسېدلي وي د دون احتیاط کوي لکه دی به وروسته ووایي چې د امام شافعي رحمت الله علیه په کتاب الطهارت کې اقوال ما ته فلانکي ویلي دي بیا به وایي د امام شافعي صاحب په کتاب الصلات کې اقوال ما ته فلانکي ویلي دي ګوره دون هم وایي چې د شافعي هغه اقوال فلانکي ویلي دي او د شافعي دا قول فلانکي ویلی دی ګوره دونه احتیاط د مالک دا دې مسله کې دا قول ما ته فلانکي ویلی دی د احمد دې کې دا مسله کې دا قول فلانکي ویلی دی په فلانکي باب کې راته قول فلانکي ویلی دی د اسحاق قول ما ته فلانکي ویلی دی د امام ابو حنیفه اقوال دته رسېدلي نه دي په سند نه دي رسېدلي بلکل رسېدلي نه دي د کوفې ته تللی نه دی امام ابو کوفه کې دونه ورته پته وه چې په دې مسله په کوفه کې عمل کیږي دونه پته وه مشهوره وه چې کوفه کې دا عمل دی نو بعض اهل کوفه وایي بعض اهل کوفه اوزاعي هم کیدی شي بعض اهل کوفه امام ابو حنیفه هم کیدی شي بعض اهل کوفه نور ډېر خلک دي په کوفه کې پاتې شوي دي هغه هم کیدی شي لازمه نه ده چې هر ځای کې د بعض اهل کوفه نه مراد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی نو دی احتیاط کوي د کم امام قول چې دته په یو مضبوط سند رسېدلی دی هغه ذکر کوي د دې وجې نه د کتاب العلل کې ما تاسو ته ونه وي تقسیم یې کړی تاسو په کتاب العلل زه د ترمذي اخره کې زه به درته وایم انشاءالله العزیز جلد ثانیه به درته وایم نو هغې کې څه دي په پلانکي باب کې د شافعي قول ده رسولی دی په پلانکي باب کې د شافعي قول ده رسولی دی په پلانکي باب کې د مالک قول ده په پلانکي کې د مالک پلانکي په پلانکي کې د احمد قول پلانکي په پلانکي کې د احمد قول پلانکي د امام صاحب قول دته په یو سند باندې نه دی رسېدلی ځکه نوم نه اخلي اوس مولانا صاحب دې ځای کې دا مسلک د چا دی د شافعي احمد او مالک دی که نه دی ووایه درې واړو دی که نه نو د مالک سره خو یې روانه هغه نوم یې ورې وانغېښتي مثل شافعي و احمد و اسحاق نو مالک سره خو یې ورانه اول نوم ولې نه دی خو په دې باب کې ورته مالک قول نو معلوم په دې باب کې ورته مالک قول نو معلوم ځکه د مالک نوم وانغېښت خلاصه شوه خبره لم يروا بسور الهرة بأسا وهذا احسن شيء اسباق نشتا يعني مباح دي كراهية تنزيه نشتا وهذا احسن شيء روي في هذا الباب ٹھیک ده وقد جود مالك جيد قرضوا مالك ده حديث ده اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ولم ياتي احد التم نور شاگردانم ده اسحاق شتا ومالك دير
پورا دا حدیث ذکر اوڑلے دے مکمل ذکر کرے دے ورپسے مولانا صاحب المسح على الخفين وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال قال جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له ما تفعل هذا قال وما يمنعني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله قال وكان يوجههم حديث جرير رضي الله تعالى عنه لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة وفي الباب عن عمر وعلي جی جناب بس اس امام ترمذی رحمت اللہ علیہ دا مغسولاتو نا فارغ شو نو پا ممسوحاتو کے شروع کلا سمے ہوئے مغسولاتو نا فارغ شو چا کے شروع کلا پا ممسوحاتو کے بس صرف یو مسح دا رأس مخ کے ویلے وا کہ دا غی تعلق دا وضو سر دے مسح دا رأس تعلق چا سر دا وضو سر او پا کے روایات مخ کے رستو ذکر شو وغیر ذکر کلا او دلته یو څو ضروري خبرې دي مولانا صاحب وکړه یو معنا د خبث ته وایي معنا د خبث یو ده دویم معنا د مسح چې مسح څه ته وایي دریم کیفیت د مسح د خفین څلورم حکم د مسح د خفین پنځم شروط پنځه خبرې څو مې وې څه کمې دي معنا د خف دویم معنا د مسح دریم کیفیت د مسح د خفینو او څلورم حکم یې څه دی او پنځم شروط یې زیر شروط ته ضرورت نشته هغه په فقهي کتابونو کې دي خو خیر لاول ځو باب المسح على الخفين خف څه ته وایي اسم للمتخذ من الجلد او نحوه اسم للمتخذ من الجن نوم د هغه شی چې سرمن نه جوړ شوی او نحوه یا مثل د سرمن مثل څه شی دی لکه نن سبا دا کورم یو قسم خاص پلاستیکی سرمن ده او خلق سپلیم جوړي یا پلاستیک یا جیم اسم للمتخذ من الجلد هغه شی چې د سرمن نه جوړ شوی او مثله قیدو لگاوا یا د سرمن پشان کلک مضبوط دبال اغا شیوی الساتر لقطع المسافت قید پکیو لگاوا دا موضوع کی و باقیده گوریبوی گرزیدلا قطع نشه موضوع کی و مستقل صحابه گرزیدل او ما سر دلیل شتا کنا ای ما تا گورا بخاری کی برازی فَإِن لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ نَعْلَيْن کہ یو سڑی نعلین نمونی پا حج کے فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْن موزے دے واچی وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْن فَإِن لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ کہ نمونی یو ساسو سچے لکا نعلین لرا نسدیو کی فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْن موزے دے واچی وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْن نو حج کے سونا سفر دے اس خدا پکاڑو کے خلق دی اگر زمانہ کے خوبا کے پیادہ بگر دے دل یا پوخانو بو مکینا مناو دا منانا مزدلفو مزدلفین عرفات او عرفات نا واپس مکی تا رازی او بیا جمراتو لدی رازی او بیا توافی زیارت لدی رازی سونا مزل دے پک دا میرت یو نکتہ ہوئے اسم للمتخذ من الجلد او نحوه لقطع مسافت قید پکیو لگو دیکھیں دا ما غرض دے الساتر للکعبین فسواعدن الساتر للکعبین فسواعدن دا کعبین یا دا کعبین زیاد تپارا بساتر بھی کعبین اعلان دی بنی متصلا بالقدم قدم سر متصل وی بیدہ تڑلونا لکه زمونږ دا موضوع دی قدم سره متصل دی کته وی دا زیب پکې خلق واچولی هغه زیب صرف د سهولت د اغوستلو د اوستلو د پاره دی که دا زیب پکې نه مې نه خپې پورې کلکه ده په خلاف د جورب نه جورب څه شی دی هغه جل او نحوه نه دی نمبر 1 دویم جورب قطع د مسافت پکې نشي کوی لکه چې وګرځي شلیږي پکې بل هغه متصل بالقدم نه دی هغه نری تارونه پلاستیک دی د هغې د وجې نه قدم سره پیوسته او من غیر ان یشف شفاف بنی په جورب کې اوبه واچوه لاندې تېزي
جورب ته سترګو ته نږدې که پورې ستا نظر هم وځي اوبه هم ترې وځي من غیر ان یشفا څو قیده شو پکې یو سرمن یا مثل د سرمن نه وي جورب ته دلته ووته دویم څه شی شو چې قطع المسافه د دې کې مزل نه شي کولی لږ کولی شي هم په اواره ځمکه په سخته نه شي کولی بس ووشلېږي او دریم څه شی دی چې سپلی ورسره بل دا چې متصلا بالقدم دې قدم متصل دا تارونو د وجې نه دی او بل څه شی دی من غیر ان یشوف په هغې کې شفافیت اوبه پرې پاسه واچوه فورا ترې لاندې وځي دا د خوف تعریف مسح څه ته وایي دویم را راشه اصابة البلة لخف مخصوص في زمن مخصوص اصابة البلة لونوال رسول لخف مخصوص خفتا اصابة البلة لقى شيخ ودي بنشو أميرة شيء دي بنشو إصابة البلة لخف مخصوص تعريف من التوسط بكيفية مخصوصة دوش دریم میں سوئے مولانا صاحب حکم اور یومین او نا کیفیت دا مسح سرے کیفیت مخ کے گئے ثلاث اصابع د یمنا بکې د په ظهر د قدم یمنا او نصف الساق ته به راکاږي او ثلاث اصابع د ید یسرا په ظهر د قدم یسرا بکې د نصف الساق پورې به راکاږي ګوره دلته مې کېښودل صرف درې ګوتې بس دلته مې کېښودل نصف الساق ته مې راکړل دا نه چې ټولې خپې پورې راکاږي مرود نشته ثلاث اصابع د ید یمنا سو دا درې ګوتې په ظهر د قدم نومیا بکې دی نصف الساق پورې بنا کاږي او ثلاث اصابع د یسرا دا به په چا کې دی لکه په مقدم د رجل مقدم د چا د رجل د خپې په دې بنا په ظهر د قدم او نصف الساق پورې بنا کاږي خلاصه شوه خبره اوس یو نقطه راته صرف ده ووایم چې دا کوم ځای کې شروط یې څه دي اوس شروط یې مو یو شرط دا دی چې ساتر د محل د فرض وبای چې کم ځای کې خپه کم ځای پورې وینځل وي ابه پکې پټي که معمولي تورې پکې چې تراغې خیر دی ساتر د محل د فرض وبای یو بل متصل د قدم سره وي بې د استمساک نه بې د مزي نه متصل د قدم سره وي بغیر د استمساک د تړلو نه دریم مشي معتاده به پکې کېږي هم چې سپلو کې سنګر دی تقریبا اکثر د فرسخ نه یو فرسخ 3 میله ته وایي شامي کې شته یو فرسخ یعنی 3 میله پکې اکثر دا پکې ګرځېدی شي څلورم لبس به دې وي په طهارت کامله لبس بی په طهارت کامله پنځم مسافر لزمون پنځ یو شواروز مسح ته کول شي مقیم یوم ولیلة مسح کول شي او مسافر 3 ایام ولیالیها او نور شروط په فقه کې دی ویلي دي او چې کوم راځي به دې پوهې کما اوس حکم یې څه دی حکم یې دا دی چې مسح په خفینو مشروع ده پنځ د ائمه اربعه د ټولو صحابه او تابعینو خلافا للامامیت دا فرقه طائفه دغه نه ده روافضونه ده
او خوارج او امامیت دواړه په قائل نه دي الک هغې په هغه قراءت د جر عمل کوي وارجلکم یاد دي که نه او هغې کې ما تفصیل درته ویلی دی هغه درته دوباره نه معاد کوم اوس برا شو مولانا صاحب یو څو اقوال درته د حسن بصري او قول ځان سره ولیکه هغه وی لیس فی المسح علی الخفین خلاف بین الصحابه څه مې وی لیس فی المسح علی الخفین وایه لغوندې لیس فی المسح علی الخفین خلاف بین الصحابه حسن البصري وی واحادیثه مشهوره بل متواتره وأحاديثه مشهورة بل متواترة دا چا قولو؟ نه دا عبد الله بن مبارك قولو تیر وتا عبد الله بن مبارك ليس في المسح على الخفين خلاف بين الصحابة وأحاديثه مشهورة بل متواترة حسن بصري سوي أدا دي وأدركت 70 بدريا أدركت 70 بدريا كلهم يرون المسح على الخفين نو چې بدريين او يادي نور بسونه او شاگردان بسومره دی وجه نه مسح د خفين په حدیث متواتره او ثابته او قراءت د جرم په دلیل دی په قرآن شریف کې حسن بصري وی أدركت 70 بدريا كلهم يرون المسح على الخفين دا د حسن بصري قول او اے مولانا صاحب امام ابو حنیفہ سوئی وما قلت بالمسح حتى جاءني فيه مثل ضوء النهار تواتر پکې راغی ما قلت بالمسح حتى جاءني فيه مثل ضوء النهار درنا دروازه پشان حتى جاءني فيه مثل ضوء النهار او یو قول د امام صاحب بل دی اخاف الكفر على من لم يره اخاف الكفر على من لم ير المسح على الخفين یاد لري دا او یو بل قول نووي راوړل دی امزان سره نوٹ کا قد روى المسح على الخفين خلائق دومره مخلوق لا يحصون چې شمیرلی نشي خلائق لا يحصون من الصحابة صحابة دومره ډېر قد روى المسح على الخفين خلائق لا دومره لا يحصون چې شمیرلی نشي من الصحابة د دې وجه نه مولانا صاحب چې احادیث متواتر دي نو موږ زیادت په کتاب الله ورکو کته وی چې قرآن عزیز کتاب الله کې څه شی راغلی دی غټ اعتراض دا دی چې وارجلکم منسوب دی غسل دی نو ته څنګه خبره واحد لا زیادت په کتاب الله ورکې ما سوې دا خبره واحد نه دی بلکې څه دی لکه خبر متواتر دی او بل قرائت د جر ما سره شته قرآن حکیم کې قرائت د جر ما سره شته اوس برا شو مولانا صاحب دا پکې ضروري خبره وي حناد هم تیر شوی دی وکیع هم تیر شوی دی اعمش هم تیر دی ثقات دی ابراهیم نه مراد ابراهیم نخعی دی خواه حمام ابن حارث ثقتون قال بال جرير بن عبد الله صحابي دي ثم توضأ ودسه ومسح على خفيه فقيل له جاوتي أتفعل هذا ولي قرآن حكيم يخذ غسل ذكر دي قال وما يمنعني أي شيء يمنعني عن المسح على الخفين ولقد رأيت رسول الله يفعله کہ پیغمبر مبارک میں چکو ول سجے معنی کی وكان يعجبهم خو دي صحابه حديث جرير ولي اے قبل صحابیه نقل کوي تبوي چې دا د آیت د مائده نه مخکې مسح کړی دا او آیت د مائده کې د غسل د رجلانو ذکر دی ناسخ دی د جرير اسلام کان بعد نزول المائده دی خو د مائده نه پس مسلمان شوی دی نو کده پیغمبر مبارک په مسجد خفین ولیدل نو پس د نزول د مائده نه دی مطلب دا چې په آیت د مائده کې وارجلکم منسوخ نه دی حدیث نه ډېرې خبرې معلومې شوې یو ته مشروعیت د مسجد خفین شابسه مشروعیت د مسجد خفین واته معلوم شو بل په استاد سوال کول شي تفعلوا هذا
شریعت ته مخالف یې ووینې سوال پې کولی شي د صحابو اتباع د رسول الله مبارک اتباع د رسول الله مبارک او بله مسله اسلام د جریر رستو دی نو دا بس هم منسوخ نه ده په آیت د مایدې وفي الباب عن عمر دې کې د راویانو فی الباب نه ویم ښه ځکه حدیث متواتر ضرورت نشته نه ویم درته ډېر شی دي متواتر دي خو دا ذکر کوم چې لږي وفي الباب عن عمر وعلي وحذيفة المغيرة وبلال وسعد وابي ايوب وسلمان وبريدة وعمرو بن امية وانس وسهل بن سعد ويعلى بن مرة وعبادة بن الصامت وأسامة بن شريك وابي امامة وأسامة بن زيد صرف دومره ده چې کله چې اموزي وي نو دا غسل بهتر دی چې غسل وکړي او که مسحه بهتره ده نو بعضې حضرات وي غسل افضل دی ځکه مشقت پکې زیات دی افضل کم یو مشروع خو ده موضه خو بعضې علما څه وایي وی غسل افضل دی مشقت پکې زیات دی او هغه اصل هم دی مسحه خو تابع ده نو اصل دا دی افضل کم یو شو مولانا صاحب چې خپیوي وینځي هغه اصل دی او دا مسح تابع ده او څوک یې مسح افضله ده ولې ابراهیم نخعي وایي دې کې رد په مبتدعینو دی وایي رد په چا دی لکه مبتدعینو زه به یې فیصله وکړم زه به ده ووایم چې کوم دی دا مبتدعین نشته دا خوارج امامیه نو بیا غسل افضل شو او چې کوم دی هغې وي نو کوه مسحه ردن بیا به هغه افضله شي قال ابو عيسى حديث جرير بن عبد الله بجلي صحيح وروي عن شهر بن حوشب اشعري هلکه دې کې مې خبره کړې وه که نه شهر بن حوشب کې یاد لرې ده که نه شامي دی قال رأيت جرير بن عبد الله توضأ ومسح على خفه فقلت له في ذلك إذا ولك فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ومسح على خفه فقلت له قبل المائدة أو بعد أرأيته قبل المائدة أو بعد فقال ما أسلمت إلا بعد المائدة د پیغمبر مبارک د وفات نه شپږ میاشتې مخکې دی مسلمان شوی دی د حضور پاک د وفات نه څونه مخکې مسلمان دی شپږ میاشتې حدثنا بذلك قتيبة ثقة خالد بن زياد الترمذي أزدي ثقة عن مقاتل بن حيان صدوق فاضل صدوق عن شهر بن حوشب بن تيش عن جرير وقد روى بقية قال إمام ترمذي وي وقد روى بقية إبراهيم بن أدهم إبراهيم بن بلخي لوی زاهدو لوی دا حالات دا دی چې د بادشاهي پرېښې وه څه پرېښې وه بادشاهي خو ګورې لوی محدثو بلخي احد الزهاد او حافظ ده متعلق بثقة مامون عن مقاتل بن حيان ثقة شهر بن حوشب کی خبر تیرہ عن جرير وهذا حديث مفسر سمعوا واضح ده مفسر معناه څه احتمال د تاویل او د نسخ نه لري په آیت د مائده منسوخ نه دی دی رستو مسلمان دی حضور پاک رستو لیدلی دی یا مفسر دی مفسر څه تفسیر یې وکړه چې آیت د مائدې سره مسح منسوخه نه ده حضور پاک د هغې نه پس کړی دی ځکه بعد من انکر المسح الخفين اوله تعویل کوي چې مسح د نبي صلی الله علیه وسلم الخفين كان قبل نزول المائده او ذکر جرير په حدیث کې انه رأى النبي صلی الله عليه وسلم الخفين بعد نزول المائده بس بكم مولانا السيف صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين على شابتين من المفتي ابن واغشته